یو وظیفه دله در کومه. بعضې خلک وي یاره چې زمونږ دکان دی خو سم چلیږي نه، زمونږ د بالونو ټال دی خو خوند یې نشته، مونږ بل څه منډه دا بل څه کار کوو خو خوند یې نشته. تاسو چې د چام دکان دی که کور کې دی که بازار کې دی که د کپړو دی که د بل څه دی، یو خو د ایماندارۍ او اخو ځان له خبرې دي چې به هم خیال ساتئ، ظلم به نه کوئ، ایماندارۍ خیال به ساتئ او زیاتې به نه کوئ د ګاګ سره. ځینې څوک نه پوهېږي هغه تاو کوي او چې څوک پوهېږي نه هغه ارزان ورکوي. داسې نه چې صحیح د اصولو مطابق د شریعت د اصولو مطابق دکانداری کوي او سار دکان کولاوی نو 11 پیرې دا ووایي ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك. دا چې یو لس پیری وې کنه شوب کا په دروازه باندې ورکولاو کا ته بیا ګوره چې الله ستا په دکان کې سوره برکت اچي. زما په تجربې دي ما خو دکان مکان نه خو مخکې من کله کله ساروی نیم واغستو یا به مې خرڅو ما چر د ساروی میلې ته کوس کړی نه دی خو چې د کوره مې را روان کړی دی سو سړک ته راتلم ما خرڅ کړی دی خو چې کله مې د کور را پرانیستی دی او دا دعا مې 11 پیرې ویلې ده که نه الله تعالی وله د غیبو نه بس څوک راوستی دی او زه یې اخلاص کړی پوهېږئ د غیبو نه بس یو ترتیب یې برابر کړی دی. تاسو دا وایي الله تعالی به دله په بیعه کې برکت اچوي ښه که لږ ګټه ممکن برکت به پکې ذلک هو الفوز العظیم. پوه شوئ پې دا الله تعالی ترغیب د جهاد دپاره په یو اندازې بلیغه سره بیان کو. اوس الله تعالی فرمایي